د ملک د نورو برخو په شان په مردان ضلع کې هم د تیز بارانونو د سیلابي اوبو خلکو ته مالی او جاني نقصانونه رسولي دي. د تحصیل تغبې سیمه محمد بابا سپینه تاڼه کې د نورخان نومیکس د کوټې چت راغورځېدو لوجه درې زنانه مړې شوي او یو زنانه او درې نور ماشومان زخمیان شوي دي. د ریسکیو 1112 د وینا ترمخه مقامی خلکو او د ریسکیو اهلکارو امدادي کاروایانې تر سره کړې دي او دغه پیښه کې مړې شوي زنانه او زخمیان د ملبې نه راوستي دي. د ریسکیو 1112 غړو د دې پیښه کې جوبل شوي زنانه او ماشومان د تغبې تحصیل هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي چرته چې په دې پیښه کې زخمی شوی یو ماشوم حالت تشویشناک هودلې ده. د پیښې وروسته د تحصیل تغبې سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړو ابتهار مشوانی او جمشید مومند دغه غمزپلې کورنۍ ته ورغلي دي او هغوی سره په غم کې شریک او هغوی سره اظهار همدردي هم کړې ده. بلې د دوی سره په دې مهال د تحصیل تغبې اسسټنټ کمشنر ګل نواز اپریدي هم موجود و. د صوبایي اسمبلی غړو دغه متاثرینو ته یقین ورکړ چې حکومت د قدرتي اپتونو نه متاثر خاندانونو به هر ممکن مدد کوي او ورته ویل چې چا کورونه هم سیلابي اوبو او بارانونو ته نقصان رسولې دي. محکمه اهلکارو د طرف نه مرتب شوی سروې ریپورت مطابق به د دوی مالی معاونت کولای شي. د ضلع انتظامی د ترجمان ترمخه د مردان ضلع انتظامی اسسټنټ کمشنران د مردان ډیپټي کمشنر په هدایت باندې د هغه سیمو دوري کړې دي چرته چې د سیلابي اوبو په نالو کې د طغیانۍ یا په کورونو کې د داخلي دو اطلاعات ملاو شوې دي او هلته د ریسکیو 1112 د WSSCM او د ټیم اهلکارو د هغه سیمونه د اوبو استلو کاروانې شروع کړې دي. د تیزو بارانونو په دې لړۍ کې د مردان ضلع کې تر دې وخته پورې په بلابلو پیښو کې 10 کسان مړ شوي او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي. د پښتونخوا ریډیو د لپاره عبدالستار مردان.